ومن الناس من يقول آمنا دی جن الله رب العزت د منافقینو تذکرہ کړي په خلقو کې ځینې خلق داسې دي آمنا چې دایي موږ ایمان راوړی بالله وبالیوم الاخر والله باندې ایمان راوړی د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړی او الله رب العزت فرمایي وما هم بمؤمنین دی ایمان راوړی نه ځکه الله رب العزت ته معلومات د ایمان چاته یې مخکې ما درته ویلو چې ایمان گردن بطاعت نهادن غاړه دی الله رب العزت احکامات او تدل کده تا خوشي کده نه کومه خبره چې خدای پاک درته کړی دا کار کوه هغه په سر سترګو منل دی ته ایمان کيو انسان هغه خبره نه مانی دی ته ایمان نه یی ځکه الله رب العزت فرمایلی و من الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين دی مؤمن ندی يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دی الله رب العزت سره دوکه کی الله رب العزت غلطی او هغه خلق سی ایمان راوړی دا هغه خلق په دوکه کې اچولې دي او خلق سره دوکه کی او حال دا ده چې الله رب العزت سره څوک دوکه نه سی کولای خپل ځان په دوکه کې غورځولای دي چې دا مسلمانان او الله رب العزت خو موږ دوکه کړو حالانکه الله رب العزت نه دوکه کیږي د خپل ځان په دوکه کې غورځولای دي خپل ځان باندې غلط شوی دی خپل ځان یې غلط کړی دا چې الله رب العزت په موږ باندې نه پیژا والله رب العزت دې په هر شي باندې پیژا فی قلوبهم مرض د دې په زړه کې بیماری ده روحاني بیماری ده د دې په زړه کې بیماری ده نفاق والا موجوده ده فزادهم الله مرضا دغه د نفاق بیماری دغه د نافرمانی بیماری دغه دو نمبر ایمان الله رب العزت دې نور ور زیات ولهم عذاب علیم لدی لپاره سخت عذاب ده بما كانوا یکذبون په سبب د دې سره به دغه عذاب سخت دی ورکول کیږي سدی درواغ په خلو ایمان په زړه کې نفاق په خلو باندې ایمان دلته د مسلمانانو سره د ایمان دعوی کې په اول صف کې ولاړ الته د کفارو سره د همدردی مظاهره کې د همدردی خبرې کې چې موږ له تاسو سره مسلمانان خو اسی غلطو درواغ یې واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض او پیغمبره دغه خلکو ته دغه منافقینو ته سکله وویل سی لا تفسدوا في الارض په دنیا کې فساد ما جوړوي دا نافرمانی ما کوي دو نمبري ما کوي دو نمبر ایمان ما راوړي دلته یو خبره هلته بل خبره د دې په وجه خو بمزکه کې فساد راځي فساد په دنیا کې مخبروي دې سی قالوا انما نحن مصلحون مخچیر فساد جوړ مخله دو نمبر کو مخ ډیر مصلحین خلق یو مخ د خلقو په منځ کې اصلاح راوړو مخ یې د مسلمانان او کافرانو سره مرګري د مخ خدا کوشش ته په دنیا کې فساد ختم سي الله رب العزت فرمایي دغه فساد د چې په خلو یو خبره کې او وسړه کې دی بل عمل او قول دې سره یو موافق نه خبره دی یو رنګ یو کار دی بل رنګ د دې په وجه کې په دنیا کې فساد راځي او د یې شداد مک اصلاح د دې په ذریعہ سره موږ اصلاح کوم کله دا خبره کړي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار دغه خلق مفسدان دي دغه خلق فساد خبري دا خلق په دنیا کې فساد اچي دا خلق د مسلمانانو په منځ کې فساد غورځي د فساد تدل شعور نسته د معلومات نسته چې موږ دغه خبرو لوجه په دنیا کې څومره فساد راځي واذا قيل لهم امنوا کله چې دغه منافقینو ته وویل سي دغه نافرمانو خلکو ته وویل سي امنوا تاسو ایمان راوړی کما امن الناس دسی ایمان راوړل لکه ابو بکر سره راوړل دسی ایمان راوړل لکه عمر او عثمان او علي او حمزه سره راوړل دغه سی ایمان راوړل چې خپل ځان او مال دی الله رب العزت په دین باندې قربان دغه سی ایمان راوړل چې خپل تن دی الله رب العزت په دین باندې ټوټه ټوټه دای صورت یې قالوا انؤمن كما امن الصفا مقدسي ایمان راوړل لکه دغه به وقوف خلق صحابه او ته به وقوف به دا خلق خو په هیڅ باندې نه پیږي دا د دنیا په معاشره باندې څه پیږي دا د دنیا په ګټه څه پیږي دا د دنیا په خوندونو څه پیږي دا په هیڅ باندې نه پیږي دا کمکل خلق دغه غوندي ایمان موږ نه راوړو الا انهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون دی خپل باندې به وقوف نه پوه خلق دی صحابه او ته به وقوف یې بیوقوف دی په خپل باندې بیوقوف دي دغه بیوقوفی له وجه چې دی نافرمانی شروع کړي خپل الله رب العزت خپل خالق دی الله رب العزت هغه لار یې پرېږي دا د لو بیوقوفی ده
واذا لقوا الذين امنوا کله چې دوی ملاقات وکي مسجد نبی ته راشي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکي مسلمانانو سره دغه منافقین ملاو شي یا موږ ایمان راوړل موږ ډېر کلک مؤمنان یو واذا خلوا الى شیاطینهم کله چې د کافرانو سره ملاو شي مسلمانانو نه دوی جلاسي کافرانو سره ملاو شي قالوا انا معكم مخلطاس سره مخ اسدی غلطو انما نحن مستهزئون مخ په مسلمانانو پورې خام دو مخ په دومره لوس درګه دی ته نه ګورو اسی ور سره ملاویزو غلطول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله رب العزت فرمای الله رب العزت په دې پورې خان الله رب العزت دې استهزاء کی الله رب العزت په دې رسوا کی دي اعمال او وجل لیکن دې په خپل ځان باندې خبردار نه دي خپل معلومات نه ورته کیږي لا علم خلق دي اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى دا هغه خلق دا منافقین چې د مسلمانانو سره د خلی خبره یو کی او عمل بلی دا هغه خلق دي چې د گمراهی اخیسته د هدایت په بدله کې هدایت په ورکړی دا کامیابی په ورکړی او ناکامی او نامرادی او زلالت او ناکامی اخیسته خپل هدایت بدل کړی د زلالت باندې خپل کامیابی خرڅ کړی د ناکامی په بدله کې ناکامی اخیسته جهنم اخیسته د جنت په بدله دا هغه خلق دي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دغه ګټه دی صحیح ګټه نه ده کړې دا ګټه دغه تجارت سے دی کړه دغه تجارت ته ګټه وال نه ده سه هدایت په ورک او گمراهی واخستله دا د دې لپاره د تاوان او ناکامی ذریعہ ده دا د دې د خسران هغه تجارت ته دی کو د تاوان تجارت ته خپل هدایت پریخو او د گمراه خلکو په لار باندې روان شو وما كانوا مهتدين او دینه د هدایت والخلق